پیسته کوم که زما ټولو پوښتنو ته سم ځواب رانکړې بیا به په ډېر عذاب سره له منځه لاړه شي جولیتې په خبره پوه شوې خپله ساعت د خبرو کولو لپاره وساته هغه عکس خو زما نه دی نو د چا دی یالچین نو ته له هغه عکسه خبره وې څومره وخت کېږي چې ورسره اړیکه لرې له پخوانه هغه وغوښتل چې له سلجوق سره واده وکړم ما یې هم خبره ومنله خو ولې دې دا کار وکړو د شرکت لپاره وروره هغه مسله مو حل کړه داسې شي مسله ابتلی او وروره څو خبرې وې کوم یو یې ښایي اوس دې وي وروره دا خواږه نه خورې نه ښه نو بیا زه یې خوړلی شم مستخدمه سازمان د چتن په نامه په دې وختونو کې ډېر بې پروا څه شوي چتنه لالا توکې بندر ته رسېدلي صبر دې وکړي ګوره لالا که بندر کې پاتې شي بیا به ډېرې پیسې وغواړي ما ته یې مناز نه کوه بې ادبه ما ته دا مه وایه چې زه باید څه وکړم او څه ونه کړم ومې ویل چې د یالچین برید خبر ته په تمه یم لالا موږ د هغه سره کار کوو که څنګه چتنه فکر نه کوم چې زما غوندې یو آزاد فکره رئیس به په ټول سازمان کې پیدا کړي اوس نو زه هېڅ صبر نشم کولی بدبخته ورک شه بې ادبه انسانه راکړه کتابچه مې د باندې وځه وایم ځه ګرانې پلار ته زموږ د راتلو خبر نه ورکوې راځه 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 زما زمری زویه مېرمنې ژبه په کرښه کې ده ښاغلیه هواز لیکه پلاره په خیر راغلې لورې هو پلار جانه اوس کور ته روان یو ښه نو لورې زم زر درځم لمسی مې څنګه دی ښه دی بیخي ښه دی پلاره سمه ده لورې تاسو دواړه ښکلوم
غوږ شه ټولې لیدنې کتنې وځنډوه راهیکه مور ته ورشه هل او یو 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 د زړه سره ګوره زه تا ته یو وړاندیز لرم نه زه ستا هېڅ ډول وړاندیز نه منم یو ځلې خو واوره که نه یو ځلې ماماتي د خبره ته غوږ مه نیسه له ده نه هېڅ هم نه جوړېږي دا اوهو رئیسه زه هم دا وړاندیز تا ته هم لرم نو سمه ده ته د خپل وړاندیز ووایه موږ ورته هېڅ غوږ نه نیسو ماما ښه ګوره هلته نږدې یو ډېر ښه هوټل دی او غواړم ډوډۍ خوړلو ته هلته لاړ شو مه ډارېږه پیسې زه ورکوم زه نه ځم که ته مړې ډوډۍ راکړې بیا وایې چې دا بندر زما دی نه ماما داسې خو نه کېږي ډوډۍ به یې مفته وي خیرت دی د زړه سره بیا څه خبره ده که ووایم څښاک به وڅکو بیا ته نه راتلې بیا یم فکر وکړه چې ښایي ډوډۍ خوړلو ته خو به راشې ډېر ښه ډېره مننه مهرباني وکړئ خوشحاله اوسئ په خیر راغلی دا څومره ښایسته شوی دی دا د چا کار دی مېرمن ګلسرین ګرانو تاسو چیرته یې چې نه ښکارېږئ زه څومره تاسو ته سترګې په لاره وم ګرانو فواد جانه زه خپل ماشوم ویده کوم بیا راځم ګرانه د هغو مسله خو دې تر اوسه هېڅ شی ته نه ده ویلې که نه هو نه مې ده ویلی ډېر ښه کار دې کړی که نه خفه کېږي ښه نو ته او وینجا څنګه یې د ماشوم له امله ښه یو توبه رښتیا وایې داسې خو به نه وي چې خفه اوسئ هله نو بالاخره خپل کور ته راغلو زما ګران زوی زما نازولی زوی زما ښکلی زوی صبر وکړه چې دا وباسم زما ګرانه دې ګوتو ته وګوره باید لاړ شو یلدیزه ښه نو ځو ښاغلیه زه تیار یم دا چې نیکه شوې څه احساس لري تر پلار کېدو لا ډېره خوشحالي لري زه په لمسي پسې مې ډېر خفه شوی یم هله نو راځه Gidemiyorum yaylaya, yaylamaya. 2 seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Dağlar چاته نه نیم ساعت وخت لري پوه شوې ستاسو امر ته په تمه یو امر خو مې درکه که نه ولې وایې چې امر ته په تمه یم زر کوه زه تازه هوا اخلم تازه هوا پسې او آرامتیا پسې
زه ډیر زیات خفه شوی یم باور وکړه چته نه څوک چې تازه هوا نه اخلي عمر یې لنډ وي زر کوئ هلکانو زر کوئ بخیر راغله رئیس خبرې مه کوئ زر کوئ هلانو زر زر کوئ هلکانو هلانو وروره تاسو څوک یې ټول عمر مې په ځواب ورکولو کې تیر شو له څېرې مې له کارونو مې څوک نشي پوهېدی چې زه څوک یم ها نه څوک نه پوهېږي ما یوه پوښتنه وکړه د سړي غوندې ځواب راکړه ول نه ځې او د بندر له څښتنه پوښتنه نه کوې ها د دې بندر څښتن زه یم دا بندر څو مالکان لري څلور تنه زه زوی مې علي عثمان یانچین بلوت او ماماتي باش څه ته څوک یې وروره یالچین بلوت ته ووایه چې ماماتي باش مې په خپله کتابچه کې ولیکه او د هغه په نوم مې خط نه دی وهلی ووایه چې سازمان سره څوک لوبې نشي کوی رئیسه کار مو خلاص شو سمه ده راوځه هله زر کوئ هلکانو ټول تیار اوسېږئ ته څومره پیسې لرې خیرات خو به وي ولې دې دا پوښتنه وکړه لکه چې د ډوډۍ پیسو ته چرت وړی د زړه سره فکر مې وکړه چې ته به د ځان په ښایسته کولو څومره پیسې ولګوې ښایست لپاره پیسو ته اړتیا نشته زړه دې باید ښایسته وي څېره مهمه نه ده د څېرې ښایست د څو ورځو لپاره وي یوازې دا ووایه چې ته څومره پیسې لرې البته په شخصي حساب کې ما په خپل ژوند کې شخصي حساب نه درلود د زړه سره دا خو هیڅ امکان نه لري امکان لري د زړه سره که نه وي نو هیڅ بیا نو حساب څه په درد خوري یعنې ته غواړې دا ووایې چې ته هیڅ پیسې نه لرې ته ولې دا د پیسو خبره تاو را تاووې د زړه سره دې لپاره چې هر انسان یو مقصد لري او په دې کې ښه پوهېږي چې پیسې زموږ په ژوند کې څومره مهمې دي پیسو سره کولی شو کاروبار وکړو یا هر کار چې زړه مو غواړي هماغه کار کوو ته دې په کلیزه کې څومره پیسې لګوې زه مې په کلیزه کې ستا د څلورو کلیزو په اندازې پیسې مصرف او ماماتي ښه نو بیا دلته څه کوې پرېږده چې ځوانان دا کار وکړي یو وخت چکر ته تللی وم د یوې ونې لپاره لویدیځ خوا ته تللی وم فکر مې وکړ چې سیاحت به وکړم هله هر څه نه به لرې اوسم وبه ګورم چې صبر کولی شم او که نه ما په درېیمه ورځ یو هوټل ته لاړم او ډوډۍ قاب یې ډېر راته په احترامۍ سره یو ګارسون مخکې کېښوده بخښنه غواړم ښاغلیه شکر وکړه چې په استانبول کې ښه نو ته چې دومره پیسې لرې آخر په دې پیسو څه کوې ته خو مېرمن هم نه لرې د زړه سره ماماتي زه خو خلکو تاسې ډوډۍ نه ورکوم اوس راته ووایه چې په دومره پیسو څه وکړم خو پام دې وي چې دا ونه وایې چې د خیر کارونه وکړه هلکه ښوونځی جوړ کړه پوهنتون جوړ کړه او یا ما چې ته لاړ شه بخښنه غواړم زه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره ستا ژوند نشم ژغورلی که یې دومره خفه کړی ټول یې وسوځوه ځکه بیا وی پیدا کړې له دې نه هم ډېرې زه هم داسې فکر کوم زوی مې ډېر خوږ دی باور وکړه فواده لومړی ځل مې چې غېږ کې واخیستلو ومې ژړل فکر وکړه چې زم د اولاد خاونده شوم
صبر مې کاوه خو وارخطا وم ما په نورو ملانډې وهلې خو کله چې زه خپله پلار شوم بیا پوه شوم چې ماشوم ډېر خوږ وي فواد جانه دا یو بیله نړۍ ده کله چې په روغتون کې زما زوی مانه بیوړ ما ورسره جنګ وکړ نه مې پرېښوده او اوس هم چې دلته یم نو ټول فکر مې له هغه سره دی ګرانې ولې دې دومره نومونه کې په هغه د داود جان نوم ایښی نو څه مې ورباندې ایښی وی فواده ښه نو ډېر ښه وشول چې جلۍ نه وه که نه بیا به دې د اهو نوم ورباندې ایښی وی ولې به مې ورباندې اهو ایښوده ډېر ښایسته نوم دی رښتیا د اهو کار څنګه شو ښه نو پرېږده ګرانې هیله کوم ښې خبرې وکړه لکه چې پلار مې ډېر خوشحاله شوی ما ته یې ویل چې ډېر خوشحاله یم هو که نه مشر داود ته راغلو رسما بوډا سپین ګیری شو اوس به د یولسمې له امله په منډه راځي خانو تا باندې هم داسې ورځ راځي که زما مېرمنه دې پرېښې وای نو ستا خبره مې منله سلام په خیر راغلی خیر اوسې یو ځل یې لیدای شم ولې نه مهرباني مهرباني وکړئ مهرباني دې خواته راشي هم دلته کېدی بخښنه غواړم کېدای شي دلته لاسلیک وکړئ تشناب چېرته دی زه غواړم تشناب ته لاړ شم پورتنی پورت کې دا چېرته کېدم مېرمنې هیله کوم دا هلته کېدی ته خو ارامه اوسه نه کماله هر څه چې وایي ماته یې نه منې زه ماما شوم هو هو بیخي ماته ورته دی د هغې ښځې په اړه دې څه فکر کړی تاسو جولیدا یادوئ اوهو هېڅ نه پوهېږم ورسره واده وکړه خو ښاغلیه څنګه د هغې ښځې غلي کول یوازې دوه لارې لري یا یې له منځه یوسه یا هم ورسره واده وکړه ښه ورځ مبارکه میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سخاوت له روان نسیم څخه هم زیات و. نن سهار
استاد موږ څه قسم پوسو چې موږ د قدر شپه پیدا کړه او څه نښې نښانې لري؟ بله، شب قدر یک تعداد نشانه ها و علایمی داره که در احادیث وارد شده. پیشلمه سهار 2 بجې. یو بل پړاو تر نړیوال جام سیالیو د نړۍ مخکښه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د 2014 کال کرکټ شلاوریز نړیوال جام د غوراوي سیالۍ سکاټلند د متحده عرب امارات پر وړاندې سبا ماسپښین 1 بجه په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه لا ارکوزیا رادیو څخه د روژې د مبارکې میاشتې ځانګړې خپرونې ګام په ګام له روژې سره تعلیم القرآن رښتینې کیسې رښتینی مومن او روژه ماتی د روژې مبارکه میاشت له ارکوزیا سره ماما دا ستا لپاره دی اندېښنه مه کوه حلال دی پیسې ما ورکړې دي زه یې نه خورم او اوس نو رئیس په تاوانې په قار دی خانو پوهېږې چې والې د دې لپاره چې ما سره دې ډوډۍ وخوړله ماما خیرات خو به وي څه شوي ماما ته کومه پیسې چې ترلاسه کوي هغه مرامې دي هر څوک چې له سازمان سره کار کوي او پیسې ترلاسه کوي هغه ټولې ارامې دي دا څه شي سازمان ماما الله نتی مورو بیا دې خپل کار وکړه د سازمان خلک له باندې نه مخدرات وکړي لیکدوي او له ما نه پوښتنه کوي چې خیرات دی همداسې اوس پوه شوم چې تا ولې ډوډۍ خوړلو ته بوتلم زه په هېڅ هم نه یم خبر بیلوتا ته خو پوهېږې چې د تجارت دویم قانون څه شی دی کوم څوک چې خپل شریک ته دوکه ورکوي باید له منځه لاړ شي زه هېڅ چاته هم دوکه نه ورکوم یوازې په ناخبرۍ کې نیسم بې خبره مه اوسه راغلل په خیر راغلی خوشحاله اوسې پلار جانه لور جانې مبارک دی ډېره مننه کوم لمسی مې چېرته دی ها دا اوس یې راولم پلار جانه څنګه یې کماله مننه ښاغلیه پلاره څنګه یې فواده پلاره هغه ماشوم یو ځلې ووینه بیخي تاسو ته ورته دی رښتیا وایې فواده رښتیا ما هم نه دی لیدلی هغه یې چې همداسې ویلې هو زوی مې چېرته دی زوی مې نشته ګیسرین زوی مې چېرته دی خدایا څه شوي زوی مې نشته دی زوی مې نشته زوی مې په خپل ځای کې نشته زوی مې نشته زوی مې نشته زوی مې چېرته دی آرام اوسه ګرانې آرام اوسه آرام اوسه بس دی بس دی بس دی چېرته دی زوی مې ورک دی راځه راځه ناظم جانا دا هلک ولې ژاړي
راتلونکي وخت کې به له دنه ډېر غټ سړی جوړ شي که څنګه ناظم جانه هغه څنګه ښاغلیه د دې لپاره چې پوهیږي د چا څنګ کې وژاړي او د چا څنګ کې ونه ژاړي د دې نوم څه شی دی ناظم جانه نه پوهېږم ښاغلیه ښه نو موږ به دې ته نازولی نوم سلیمان کېږدو زه پوهېږم چې دا هلک به یو ورځ په تخت باندې کښېني غم دلې ونه کړم جانانا پلار زم ګوتې شمارم تا یاد لاله راته ووایه چې کومې خواته لاړ شم ته یوازې زما خواته اوسه همدومره درته بس دی تاسې کومې خواته ځئ چاته نه ته په زندان کې ستراتیژیک تاکتیکونه لوستي زه خو کلم زندان ته نه یم تللی لاله ښکاره خبره ده که چېرې ته پوهېدی بیا به دې داسې بې ځایه پوښتنې نه کولې بیا ده به ولې لاله لکه زه چې په هېڅ څه نه یم خبر خیر خدایا ته څه ډول موټرواني کوې چاته نه بېعقله ولې د سرې اشارې ته موټر ودرافه ته په دې نه خبر چې موږ سرمایهداران د قانون مخالف یو او تل قانون تر پښو لاندې کوو خو لاله سره څراغ ته درېدل یو قانون دی که نه زړه خو مې کېږي چې داسې در پورې کړم کته شه ورسره لانجه ونه کې هله نو توبه خدایا موږ ټولو ته د خیر وي ولاړ موټر وایې بیا وایې چې ټولو ته د خیر وي شکر خدای چې موږ باندې څه ونه شول موټر خو به بیا پیدا شي څنګه به پیدا شي ستا مقصد څه دی له ما سره سمې خبرې وکړه راځیله ته څوک یې زه د پولاد علمدار معاون یم په اصل کې ته څوک یې چې له ما سره داسې خبرې کوې ها ها ښه نو زه هم د سازمان عمومي رئیس یم چې هر څوک یې په مای څه وروره بالاخره موږ ټول د دې هېواد تذکرې لرو ورک شه له مخې مې بېعقله انسانه اوس نو زه باید تا ته خپل ځان در وپېژنم ها بې شرمه بیا په سپېره خوله دې وایه چې زه د پولاد علمدار معاون یم هسې نه په دې هېواد کې ټول د مافیایي ډلو سره کار کوي هله ورک شه واخله دا پمپر دې هم ستا وي بېعقله زموږ نه دی په کار راځه چې ځو چاته نه مو پرېږدم چېرته لاړ شئ صبر وکړئ چې پولیس راشي د افغانستان روشنغوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه دفاعګانې تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ د فعالولو لپاره 8403553 شمیرې ته ولېږئ د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده روژه د عبادت میاشت ده ځکه نو باید پکې د قرآن کریم د تلاوت او زده کړې ډېره هڅه وشي یو بل پړاو تر نړیوال جام سیالیو د نړۍ مخکښه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د 2014 کال کرکټ شلاوریز نړیوال جام د غوراوي سیالۍ افغانستان د نیدرلینډز پر وړاندې سبا مازدیګر 15 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه سبا شپه رئیس هغه په کلي کې ډزې شوي دي زه خبر شوم چې دلته ډزې شوي په ژوند کې مې له دې نه ډېرې لویې پیښې تېرې شوي دي نو اړتیا نشته چې ته زما په اړه فکر وکړې او نه هم ته حق لرې زما له مرګ نه او وروسته هاریان ته سمباله کړي غواړم چې له ما سره ژوند وکړي سبا شپه مدحو بالا 8 بجې او 10 دقیقه این یک فرصت برای شماست برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند
برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته دی روشن لخوا وړاندې کیږي. سعید او شورا ډیر ژر د افغانستان روشن غوره لیگ د 1993 فصل نه هیریدونکي ګولونه، دفاعګانې، تکلونه او مهارتونه د خپلو موبایلونو له لارې وګورئ. د فعالولو لپاره 8435 شمیرې ته ولېږئ. د دې وړاندیز لګښت په هره اونۍ کې 15 افغانۍ ده. د څه شي پولیس؟ د ترافیکو پولیس. د ترافیکو پولیس؟ ته غواړې چې د مورو د غرور سره لوبې وکې؟ ها خانو نوم دې مورو دی. په دې هیواد کې په زرګونو موروګان ګرځي. نوم او تخلص دې راته ووایه. زما نوم او تخلص په هر زندان کې لیکل شوی، د ایم جی ډي په اسنادو کې لیکل شوی. اوس نو باید تا ته ووایم بې عقله. ګوره زه هر څه زغملی شم خو د قانون په خلاف هیڅ هم نشم زغملی. زما په خبره پوه شوې چې څه مې ویل درته؟ ها ته لیونی که څنګه څنګه دا وړه که دې وړوکی هم درته وشې که چاته نه پرېږده دا بدبخته پرېږده. ورک شه له دې ځایه که نه وژنم دې. مه مې مجبوروه چې د سړک په منځ کې دې خمبیره کړم. ورک شه راځه چاته نه. کوم چېرته نه شې تللی؟ که لاړې بیا به د پولاد علمدار ژوندی پرې نه دي پوه شوې؟ پولاد علمدار ته ووایه چې خپل دښمنان دې ووژني. هغه هلک چې نوم یې حاکان دی د کار اجدایانو د وژلو کار ورته سپارل شوی دی. بې عقله تاسو ویل رښتیا وایي احمقه. لالتم غلی شه. ته په رښتیا هم د پولاد علمدار معاون یې؟ خود یم اصلي معاون. چې داسې ده نو ورشه او ورته ووایه چې حاکان ته د وژلو امر شوی. پوه شوې؟ بې عقله انسانه. په خبره دې باور نه لرم. د دې لپاره چې پولاد زما په خبرو باور وکړي زه باید ستا یو قطع عکس واخلم. واخله هله واخله. بختور یې که زما په موټر کې مال نه وای بیا زه پوهېدم چې در سره څه مې کړي وای. اوس نه تلای شې. بنده که ځه ورک شه. لالا تاسو څه وکړل؟ ولې مو د سازمان خبرې دښمن ته وکړې؟ ها چاتن جهانه حاکان څوک دی؟ یو خاین جاسوس دی. پولاد څوک دی؟ هغه هم یو جاسوس دی. دا ټکر د چا لخوا وشو؟ د یو لیوني د خوا. که دا سړی رښتیا هم لیونی وي نو پرته له کوم ځنډ نه ځي او پولاد علمدار ته هر څه وایي چې حاکان فناجي چیرته دی. بیا به څه کیږي؟ دوه جاسوسان یو بل سره په جنګ اخته کیږي او ګټه به موږ ته ورسیږي. ته پوه شوې بې عقله؟ دې ته وایي تکتیک او ستراتیژي. چاتن جانه زه چې یم لیلن ته ډېر درناوی لرم. پوهېږي چې هغه ستر مشر به څه ویل. انقلاب عادي خلک نه بلکې مسلکي خلک به په حقیقت بدلوي. نو زه هم د هغو کسانو نه یم چې لیلن ویل. پوه شوې او که نه احمقه؟ دومره غرور مه کوه چاتنه د دې لپاره چې زه ستا رئیس یم. څه خبره ده؟ څه شوي دي؟ ته د باندې نه راغلی مامتي. نو ته ووایه څه خبره ده؟ ستومانه شویم رئیسه.
بیلوت سازمان ته اجازه ورکړې چې زموږ له بندره د مخدراتو ګلېږ را لېږد وکړي. څه هغه څه نه وویلې ماماتي؟ ویلې مو رئیسه، خو وایي چې نه وم خبر. مال څوک راواردوي؟ سازمان. یعنی چې مرو؟ هو همداسې ده رئیسه. اوس پوه شوم چې تتار غلو ته ولې شریک کړی. د خپلو کارونو سره یې غیر قانوني کارونه هم کوي او غواړي چې د بل چا په نامه پای ته یې ورسوي. څومره ښه. هسې نم دولت غواړي چې همداسې سړی په لاس ورشي. ماماتي باش د مخدره توکو او نفتو واردونکی. اوس له سازمان سره وجنګېږم که له بیلوت سره، او که اجازه ورکم چې خپل مالونه ویسي. څه وکم رئیسه؟ صبر وکړه وګوره چې څه کېږي. په بیړیو کې راځي او په بیړیو کې بیرته ځي. چېرته رسول کېږي؟ په ترکیه کې خرڅېږي او بالاخره په دې کارونو کې د مرو ونډه څه ده؟ د دې روغتون برخلیک به څنګه کېږي ښاغلی تونجی؟ زه نه پوهېږم میرمناسو، د تر اوسه کورنۍ نه څوک نه دي پاتې. ښاغلی پولاد هم په دې باندې ډېر ښه پوهېږي. فکر کوم چې په دې روغتون کې کچګران هم ونډه لري. ښاغلی فولاد هم هغوی ته ونډه ورنه کړي. د هغوی اړیکه ستاسو سره څنګه ده؟ ډېر وخت کېږي چې هغوی مې نه دي لیدلي. ډېر عجیبه نه ده ها؟ رښتیا باید ووایم، له کله نه چې ما له تاسو سره پېژندلي، خو هغوی هېڅکله هم نه غواړي چې ما وویني او ښایي چې همدې کې به مې خیر وي. خو مې په خیر ده. تاسو ولې داسې کسانو سره اړیکې لرئ ها؟ داسې حال کې چې ما غوندې ملګری لرئ. موږ دواړو ښې ورځې یو بل سره تېرې کړې. روژه د ذکر او استغفار لپاره یو ښه وخت دی چې باید ترې ګټه واخلو. نن سهار استاد موږ څه قسم پوه سو چې موږ د قدر شپه پیدا کړه او څه نښې نښانې لري؟ بله، شب قدر یک تعداد نشانه ها و علائمی داره که در احادیث وارد شده. پیشلمی سهار 2 بجې. سبا شپه خو ستاسو زوی هغه ټول خلک چې نه غوښتل هغه سره کار وکړي ویې وژل. هسې خبرې مه کوه. نه کاکا هیله کوم نه. هغه دې له لارې لرې کړه او هغو خلکو ته درس ورکړو چې غواړي د فرو په کار کې لاسوهنه وکړي. هلکه وتښته، وایم وتښته. ښه سمه ده. د مافیا دښمنان سبا شپه 9 بجې له لمر څخه. یو بل پړاو تر نړیوال جام سیالیو د نړۍ مخکښه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د 2014 کال کرکټ شلاوریز نړیوال جام د غوراوي سیالۍ سکاټلند د متحده عرب امارات پر وړاندې سبا ماسپښین 1 بجه په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه. ښاغلی ډېره بخښنه غواړم خو تاسې به یې ونه منئ. ښاغلی حسنو هر څه شی اوس شوي دي که نه، شفا دې وي، وروسته بیا خبرې سره کوو. داسې نشي کېدی. یوه داسې مهمه خبره ده چې ان د میرمناسو مخکې هم نشم ویلی. د پولاد علمدار د دښمنانو په باره کې ده. رئیس تونجی ورور راغلی، غواړي تا وګوري. را دې شي. مهرباني وکړه تونجی. رئیسه، نن له حسنو سره یوه پېښه شوې. د دې ویلو سره سم له مورو سره مخامخ شوی. مورو ورته ویلي چې حاکان فینا جدي کارجادانو وژلو پلان لري. رئیسه تا ته څه وایي تونجی؟ زما لپاره ډېره عجیبه خبره ده رئیسه.
توبه توبه لیونیانم کارپوهان شول. ښاغلی اوس نو مرو چیرته دی؟ موټر مې ورسره ټکر وکړ، ما هم په خبرو باور نه وکړ، خو ځکه مې خپل په موبایل کې د هغه یو خط عکس واخیسته. ښاغلیه تلیفون ماته راکړه. اوس راته له پیله ووایه اورم یې. خانو رئیسه، زه نن ورځ د ښاغلي تونجای له خبرو سره سم په مناسبه توګه د یوې ګېډۍ د ګلان اخیستلو لپاره تلم چې ښاغلی اوس د خبرې پرېږدئ نو اصلي خبره وکئ. بله ته یې پته راکړه، زه به یې په یاد وساتم. سمه ده. دې غاښونه هغه ډاکټر څه نومیږي؟ سمه ده. رئیسه مورو دومره لوده نه دی. مورو به په دې دوو لیونیو ګمان کړی وي او داسې به یې ویلي وي او ښایي چې کوم دام وي. عبدالله ته څه وایې؟ رئیسه زه فکر نه کوم چې داسې به وي. زه تیار یم چې دا کار وکړم. عبدالله ته وسه وکړې، کیدای شي چې ته یو ځلې ماته ووایې. زه به جلال کاره جادا ته ورشم، ورته به ووایم چې حقان تا وژني، بیا به کښېنم چې حقان راشي. هغه هم ستا په خبرې باور وکړي، همداسې نه ده؟ رئیسه ته نه باید د یو لیوني خبره ومنې. هو ماماتي. رئیسه لږ تر لږه خو تاسو مزئ. زړه مې مني چې داسې به کېږي. راځه چې ځو عبدالله. او بدرې د سازمان کوم خبر نشته؟ اصل کې هغوی په خپلو لانجو کې لاس و ګرېوان دي ښاغلی جلال. ښایي یو څه وخت ترې خبر را نه شي. ښه همدا چې ورنه وانه ورخه ده. اسکندر خو به موږ ته ستونزې نه جوړوي. اوله که یې غوښتنې ونه منو بیا ستونزې راته جوړوی شي. پروا نه کوي تر څو چې زه بیرته راځم. جمال به دا خبره حل کړي. همدا چې زه بیرته را وګرځېدم بیا به ورسره وغږېږو. سمه ده ښاغلیه. بدرې دا خو به فولاد نه وي. وسله ښکته که بدري فیناجي. زه د چا وژلو ته نه یم راغلی. خیریت خو به وي ښاغلی فولاد علمداره. کومه خبره خو به نه وي شوې. ما خو به کومه غلطي نه یې کړي. بدري ولې دې ماته ونه ویل؟ زه راغلی یم چې ستاسو ژوند وژغورم. زه پوه نه شوم. په تاسو باندې مرګونه برید کیدونکی دی. داسې نشي کېدی. نه پوهېږم خو ښایي چې همدلته پلان شوی وي. داسې خو نشي کېدی. زه خو نن لندن ته ځم او له همدې امله هوایي ډګر ته ځم. داسې څنګه کیدای شي؟ هوایي ډګر کې داسې نشي کېدی. هغه یوه خوندي سیمه ده. څوک غواړي چې ما ووژنې؟ کېدای شي چې په دې مې پوه کوي. د اسکندر کبیر یو کس د حقان په نوم. وروره زما له اسکندر او حقان سره څه کار دی؟ ورور مو د هغه سره کومه اړیکه لري؟ جمال اړیکه ورسره لري بدري. ښاغلیه او ورور خو مو په جنازه کې نه و.
او انا یې کنه د لیدو وخت ورکړی خو جمال اوس چیرته دی جمال اوس د غاښونو ډاکټر ته ورته یو ځل ورته زنګ وهه بدري تاسو یې اندېښنه مه کوئ جلال په هغه به یې سم نه کېږي تاسو یوازې د هغه ډاکټر پته ماته راکړئ به روز تا شب جمال کاراجادا پیدا کن ساتل او د ملکی تلفاتو مخنیوی دی. سربازایی که واقعا به اردوی ملی میاند خود سربازایی هستند که به یک اخلاص وطن دوستی و یک فرض و واجبه خود بدانند که ما اعظمی وطن هستیم، امی وطن بالای ما حق داره که ما خدمت امی وطن بکنیم و تاکید ما به سربازای ما امی است که شما تا میتونید در میدان تعلیم عرق بریزین تا در محاربه از ریختن خون شما جلوگیری کند. بس تمام سربازای ما تعلیماتی که از طرف استادان داده میشد بسیار به یک مورال بالا، بسیار به دلچسبی تعلیمات خود پیش میبرند تا که یک سرباز تکله و غیور خدمتگار به وطن باشد. موږ سره یو ځای شئ د جلب و جذب له یو نږدې مرکزه لیدنه وکړئ. افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي. سمو چې ولیدل یو سوداګریز اعلان و. د روژې په مبارکه میاشت کې د صدقې ورکول ډیر اجر او ثواب لري. این یک فرصت برای شماست. برای کسانی که بیشترین آمادگی را دارند. برای کسانی که تا آخرین لحظه پشت کار دارند. توانایی هایتان را به نمایش بگذارید تا به لیگ برتر افغانستان روشن راه پیدا کنید. میدان سبز پنجشنبه ها ساعت 10 شب از طلوع. دغه خبرونه تاسو ته د روشن لخوا وړاندې کیږي. هغه نجلۍ چې خپلې مینې ته د رسېدو لپاره ډېره وهڅېده. له تا نه ژوند نشم کولی. خو دا مینه یوازې یو خیال او نیمګړې هیله وه. یوازې زغم و چې هغوی یې له تلپاتې بیلتون څخه ژغورلی شول. نیمګړې هیلې له شنبې تر پنجشنبې مازدیګر 15 بجې له لمر څخه. یو ولس یوه لوبډله زموږ هیواد یو بل پړاو تر نړیوال جام سیالیو د نړۍ مخکښه لوبډلې د یو بل پر وړاندې د 2014 کال کرکټ شلاوریز نړیوال جام د غوراوي سیالۍ افغانستان د نیدرلینډز پر وړاندې سبا مازدیګر 15 بجې په ژوندۍ او قانوني بڼه یوازې له لمر څخه. خیر راغلی. خوشحاله اوسئ.
تاسو باید یو څه وخت صبر وکړئ ښاغلیه هیڅ خبره نه ده مهرباني وکړئ ښاغلی جمال خوشحاله اوسئ میرمن نالان تاسو څنګه یې مننه ښاغلی جماله تاسو څنګه یې زه ښه یم ډېر وخت کېږي چې یو بل سره مو نه ولیدلې هو. خاوند مو څنګه دی مننه کوم ښه دی حالا نو جماله حالا نو बेशरफ इंसान है ایسته لعنتی ایسته شه اوس به درته وښایم چې درد څه ته وایي